الله الرحمن الرحیم دا اصول تخریج دی و دراسة الاسانید دکتور محمود طاهان دې کې صفحه دا 31 او تاسو په دې کتاب کې صفحه دا 39 دا نو اوس دا باس دی وهذا التخریج ضروری و مهم جدا علامه سے وایي چې دا تخریج ضروری دی او مهم دی ډېر زیات ولی لأن کتاب احیاء علوم الدین ذکر کتاب امام غزالی احیاء علوم الدین چې یشتمل على كثير من الاحاديث الضعيفه والواهيه بل والموضوعه احیاء علوم دین چې د دې تخریج په ذکر کوي چې دا مشتمل دی په ډېر احادیث باندې او احادیث ضعیفه دي کې واهيه کمزور دي بل والموضوعه بلکې احادیث موضوع په دې کې شته نو فتولى هذا التخريج بيانها نوچت پکې دغه تخریج بیان دی احادیثو ځکه چې داسې نه چې حدیث نه دی پیغمبر موضوع وي وهمي وي او دارن کمزوري وي ضعیف وي پیغمبر ته نسبت وشي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه لکه څه کول دي بچ کول دي لکه هغه چې هغه د دې حساب کتاب نه بچ ولې چې په خپل امام غزالی وایي چې بضاعتي فی الحدیث مزجات زما پانګه ما سرمایه چې حدیث کمزور دي نو دغه وجنه په حدیث معاملې کې په هغه باندې څوک دومره اعتماد نه کوي اگر چې حدیث راوړي په هر موضوع باندې وميز صحيحها عن سقيمها او بیا جدا کړ دي صحیح دی هغه من سقيمها د سنن کمزوري حدیث نه بشکل مختصر شکل سره او بیمارت سهله واضحه او بداس عبارت سره چې هغه آسان دی او واضح دی فجزا الله الحافظ العراقي الله دې جزای خیر ورکړي امام عراقي ته او بقيه علماء المسلمين ته الذين خدموا السنه النبويه بتصنيفاتهم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث خدمت کړي په تصنیفات ذریعہ سره الله دې جزای خیر ورکړي او دا چې دې الله دې ورکړي هغه سنت النافعه چې نافعه دي افضل الجزاء الله دې تخجت ورکړي دا جواب د دعا اوس د دې ویلې ک نموذج من هذا التخريج د دې تخریج یو نمونه تاسو ته وړاندې کوم پیش کوم هغه دا قال العراقي رحمت الله دغه طریقه خي چې هغه د امام غزالی حدیث هغه کتاب چې کوم دی احیاء علوم الدین حدیث کې څنګه تخریج کوي هغه حدیث خلق الله الماء طهورا لا ينجس شيئا الا ما غير لونه وطعمه دا حدیث دی عراقي چې دا حدیث امام راوړ دی امام غزالی اخرجو نګور اول وی چې اخرجو تخریج کړي ابن ماجه د چانا د ابو مامنا باسناد ضعیف چې التغ سند ضعیف ته په دې روایت سره تخریج کړي یو وقد رواه بدون الاستثناء او کله کله ابو بغیر الا دا استثناء دي کشته پر روایت کې نه په متن کې بعض دا استثناء نه ذکر کړي ابو داود نسائی ترمذی د چانا من حدیث ابي سعید کله چې ابو دغه حدیث د ابو سعید نه نقل کړي نو هغه کې الا ما غیر استثناء نشته وصحه ابو داود وغيره او د دې عدم استثناء تصحیح امام داود او دارنګ نور علماء کړه دا اوس د دې دغه او دا بل باب دی الباب الاول طرق التخریج باب اول دی په طرق التخریج کې د دې کې صفه 32 صفه اور التصفه سلام 41 طرق التخریج طریق د تخریج طریقې سدي طرق سدي وفي 5 فصول بديك دين فصلوني فصل اول طريقه الاولى تخريج طريقه معرفه راوي الحديث من الصحابه اوله طریقه دا چې تخریج وکړي په هغه طریقې سره چې په هغه کې تاسو پہچان معلوم وي راوي حدیث صحابهونه یو صحابه مرحوم ابو هريره دی یا ابن عمر دی نو اوس دلته تخریج طریقه د حدیث آسان اخلا پارسیبان یا آمدم برسر مطلب اصل بات معنی راغله خبر معنی راغله الفصل الثاني چې الطريقه الثانيه للتخريج دویمه طریقه دا تخريج عن طریقه معرفت اول لفظ چې سړی ته اول لفظ معرفت حاصل دی دغه تخريج کې متن الحديث متن حدیث کې تا اول لفظ لکه ما کان رسول الله لم يكن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان امر الله اخر الامر دا ستا اول لفظ د حدیث متن معلوم دی نو په دې باندې تخریج کیږي دویمه طریقه دا روز تفصیل بتاو سره دي طریقه ثالثه دا تخریج عن طریقه معرفت کلمه چې تخریج د هغه طریقې نه کول دي چې تاسو یو کلمه معلوم ده یقل دورانها لسنا چې دغه روندش چلیدل په زبانون معنی ډیر کم وی لکه من ای جزء من متن الحديث د متن حدیث کوم جز نوی مخکې نوی پرست نوی
هغه ډېر کم په ژبه باندې راځي. څلورمه طریقه دا تخریج طریقه الرابعه التخریج عن طریقه معرفه موضوع الحديث. موضوع حدیث د پہچان دی وجنا تا تخریج ما طریقه معلوم شي. څنګه چې حدیث تعلق دی کتاب الصلات سره دی، کتاب الصلات کې به راوګوري، اګه طهارت سره دی، که میراث سره دی، که جهاد سره دی، که مناقب سره دی، حج سره دی، بس موضوع د حدیث معلوم ده نو ته فورا په هغه موضوعات کې به راټلای. پنځمه طریقه دا ده تخریج عن طریقه النظر، یعنی تخریج کول دی طریقې نظر نه په حال د حدیث کې سندن و متنن، سند لحاظ سره او متن لحاظ سره چې سند اوس څنګه دی او متن څنګه دی، نو دا بیا اهمه طریقې نه. نو ګویا کې دا امام سے ګوی لکه شیخ وایي چې پنځو طریقو نه تخریج بار نه دی. نو هر یو سړی چې حدیث ډون لګوي هغه په دې پنځو طریقو کې په یو طریقه بل لګوي، بل طریقې نشته. زما په علم کې خو دغه ده